زیمبابوے په لومړني ون ډے میچ کې پاکستان له په 80 رنزونو باندې شکست ورکړی دی. په 80 رنزونو باندې شکست ورکول دا یو ډېر غټ شکست دی چونکې میچ د باران په وجه مکمل نه شو. په ډکلیویس میتھډ باندې د زیمبابوے ټیم دا میچ په 80 رنزونو باندې پاکستان نو ګټلو ځکه پاکستان له 75 رنزونو باندې شپږ کھلاډیان آوټ کړو. د زیمبابوے اون ټیم خلاف هم پاکستان گیر شیزان نشي خلاصولې. نو د پاکستان کرکټ ټیم د افسوس مقام دی. د پاکستان کرکټ ټیم په مکمل پرفارمنس باندې په دې میچ کې خبره کو او کم کھلاډیان چې کوم کھلاډیان ته چې موقع ملو شي لکه ډیر داسې ایکسپرټ کرکټ ایکسپرټس چې هغه وای ینګستر له موقع ورکول پکار دي. نو هغه ینګستر له چې موقع د زیمبابوے خلاف ملو شي هغه ینګستر بیا هغه موقع کېش نکي. نو تاسو له اوس په اندازه د سکور کارت نو شي چې کوم کھلاډیان له موقع ملو شوی دا او دغه کھلاډیانو په دې میچ کې څومره غټ غول کړی دي. راځو سکور کارت طرف له تاسو له سکرین ښکاری زیمبابوے کړي 205 رنزونه په جواب کې ورپسې د پاکستان 75 رنزونو باندې شپږ کھلاډیان آوټ جی. ډیټیل سکور کارت لکه موږ راشو د زیمبابوے بیټینګ موږ وګورو. نو زیمبابوے په 205 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی 10 وړه کھلاډیان سلويخ اورونو کې. پاکستان بالنګ ښه کړه خو چونکې زیمبابوے وکټ چې کومه پچ چې کومه ګراوند چې کومه د زیمبابوے ہوم ګراوند نو زیمبابوے لدا مطلب غټه فائدہ وا. خو 205 رنزونه بیا زیمبابوے پس د پاکستان غو د ټیم نه چیس کوي جی. وګورئ ګومبي په 17 بال 15 رنزونه کړی دي. مرومانی 41 بال 29 رنزونه. ډیون مایرز 12 بال 8 رنزونه. کریج ایروان د دای کپتان دی 12 بال 6 رنزونه. سین ویلیام 17 بال 23 سکندر رضا د دای یو ښه آل راونډر کې لاړی دی 56 بال 39 د کړی دي. بریان بنټ 20 بال 20. برندن موتا 7 بال 1 48 رنزونه پکې او بالر کړی دی جی. نګراوا دا د دای بالر دی او د 48 رنزونه کړی دي په 52 بالونو باندې زبردست بیټینګ دی کړی دی. مزو ربانی 0 او ټریور ګوانډو 5 بال 3 رنزونه کړی. د پاکستان تر طرف عامر جمال 7 اور 42 یو وکټ 6 اکانومي سره د بالنګ کړی دی. حسنین 7.2 کې 43 رنز ورکړي یو وکټ اشتل 6 اکانومي سره تقریبا دم بالنګ کړی. سایم ایوب 2 اور 12 وکټ یوم نه. آغا سلمان پکې خپل بالنګ کړی 9 اور 42 3 وکټ د اشتل دي. حارث رؤف 7 اور 36 یو وکټ او یو اور پکې لامیډ نم وښ کړي. فیصل اکرم سپینر بالر دی ښه بالنګ کوي 8 اور 24 رنزونه ورکړي 3 وکټ پکې فیصل اکرم ټول نه ښه بالنګ پکې فیصل اکرم کړی دی. خو بیا راشه د پاکستان دا بیټینګ وګورئ چې څنګه کولیپس شوی دی. په 75 رنزونو شپږ کھلاډیان آوټ. سایم ایوب 17 بال 11 عبد الله شفیق او سایم ایوب له دومره ډېرې موقعې ملو شوې دومره موقعې چې مړه زما غونته یو کھلاډي چې هارد بال مډیر کم کړی دی چرته پشمار به یو نیم میچ په هارد بال کې کړي که زما غونته کھلاډي لم دومره ډېرې موقعې ملو شو نه غنم یو بیټسمن جوړ شي. دومره ډېرې موقعې سایم ایوب او عبد الله شفیق له او ماغه ناکام جی. عبد الله شفیق په 5 بال یو رنز کړی دی. کامران غلام 28 بال 17 رنزونه کړی دي. رضوان په کریس باندې موجود نټ آوټ دی. باران په وجه باندې میچ ډکلیویس میتھډ باندې زیمبابوے ګټل په 43 بال 19 باندې دی په کریس ولاړو. آغا سلمان فیل دا زمونږ وایس کپتان دی د ټي 20 او د او ډي آی وایس کپتان دی. ډېر افسوس خبره د حسیب الله خان په 0 آوټ شوی دی. عرفان نیازی صاحب دا یو ډېر ښه کھلاډي دی 15 بال 17 رنزونه دم کړی دي. عامر جمال په کریز موجود دی 5 بال 0 باندې نټ آوټ دی پاتې شوی دی. خو باران په وجه باندې میچ چې کوم دی ډکلیویس میتھډ باندې زیمبابوے په 80 رنزونو باندې وګټلو. بلیسنګ مزوربانی 5 اور 9 رنزونه ورکړي 2 وکټ یې زبردست بالنګ بلیسنګ مزوربانی کړي. په 15 اورونو کې صرف 9 رنزونه ورکړي چې یو اور پکې منډه نه وکړي 2 وکټ یې اشتري دي. ریچارډ نګاروا 5 بال 5 اور 18 رنز ورکړي دي. دغه کھلاډي دی چې د 48 رنزونه هم کړی دي او اٹیک بالر دی دا زیمبابوے اٹیک بالر هم دی. سین ویلیامز 6 اور 12 رنز ورکړي 2 وکټ دی. دی بالرانو لګو رقم اکانومي سره بالنګ کړی داسې بالنګ خو ټیسټ کې هم څوک نه کوي. ښه ټریور ګوانډو د لګ 7 اکانومي سره بالنګ کړی 2 اور 14 رنز ورکړي. سکندر رضا 3 اورونو کې 2 رنزونه ورکړي 2 وکټ یې تېشتري دي. لکه سلوب یې کړي په بالنګ کې د زیمبابوے ټیم د پاکستان په بیټسمنانو باندې دومره خپل بالنګ د زیمبابوے بالرانو کړی دی جی چې تای لپته و پیچ د نشي ریټ کولې د مونږه لکه چې کم منیجمنت دی پیچ هم نشي ریټ کولې چې آیا د پیچ د فاست بالر د پاره د کر سپین د بالر د پاره دی. او ګوره دا ټاس هم پاکستان ګټلو پاکستان ګټلو او بالنګ ایشتلو لکه چې تاسو پیچ نشي ریټ کولې چې دا پیچ په پړو باندې بیټینګ کې خوي ک په دویم بیټینګ کې بخوي نو تاسو د ایکسپرت د څه خبري تاسو په لکونو تنخواګانې د څه د پاره اخلي چې رضوان ته په خپل پیچ نشي ریټ کولې ته ټاس ګټي او ته پیله بالنګ اخلي او بیا په سیکنډ بیټینګ کې 3 خلې نو باندې بیټینګ ولې نه کې ته پیچ کنډیشن نشي ریټ کولې چې دا پیچ څنګه دی. د افسوس مقام دی د پاکستان لوبډلې دا میچ لومړنی ون ډے میچ په 43 نه په 80 رنزونو باندې بایلو.